اخیری خبره ده الواد باره کې دې کې خلک نن ډیره بېغوري کوي خو پلار ته پته نشته. مونږ جنازې له لاړ سو که نه نو جنازه وکړو. چې جنازه وکړو نو پورې هلک ولاړي نو هغه جنازه ونه کي او خلق هغه ته لاس نیسي وي دعا به وکړو. نو زه هم دا هلک څوک دی وی دا د دې سړي زوی و که نه وم ښه ده چې مړو دا د ده زوی دی. وی او زه ورته وم هلکه وی څه وم تا خو د دې پلار جنازه ونه کړه ته خو پورې ولاړ وي چې مونږ جنازه کوو دا ستا پلار وی او وم جنازه دې ولې ونه کړله یاره مولي صاحب جامې مې پوره ټیک نه وي. زه وم الله اکبر راشه پلاره داسې بچي دې پرېښه ده چې هغه ستا جنازه ونه کړه. جنازه ته په تمه چې دی به ما ته دعا کوي یاد ساته که خیرې د قبر د پاسه به دله ویکټې خښي او کرکټ پپې کوي که خیرې مونږ ولیدلو په مقبرو کې کرکټې کوي مونږ ورته وایو مه کوه دلته کرکټ په دې مقبره کې د بابا دی په دې مقبره کې د نیکه دی وی خپل کار به کوي د نیکه او د پلار قبر ورته نه معلوم دا ستاسو د لاسه شول دا بچي داسې الوات پرېږدی او قبرونو ته به لاړ شئ دعا به د څوک نه زه هغې جنازې ته وزرېږم. جنازه وشي لوی لوی علما ولاړي په شاتې صف کې او مخې ته یو الک نوجوان مخې ته شي رکوټ لک الله اکبر په سترګو یې اوښکې بهیږي اللهم اغفر لحینا ومیتنا کټ سره نیغ ولاړي او جاړي او بیا د جنازې تکبیر وایي. زه هم دې صف کې خو غټ غټ علما ولاړو دا جنازه ولې دې رکوټې وکړله وی مولي صاحب دا چې مړو دا د پلارو دا خپل زوی د خپل پلار جنازه وم یه پلاره ډېر بختورې چې تا ته مې وکتلې چې حافظ قرآن بچې در باندې ولاړو او اوښکې رابهېدې اللهم اغفر لحینا یا الله زما پلار له به عذاب نه ورکړي دا پلار به الله عذاب کړي دا مور به الله عذاب کړي. ای مورې زما مقصد دا دی چې زه په تا باندې حافظ قرآن بچې ودروم او ستا جنازه وکړي خو بیا دعا غواړي چې یا الله دا زما هغه مور ده چې ما په مدرسه کې حفظ کو په ما روجه راغلې وه او دې مور ماښام زما نه بغیر روجه ماته کړې وه دا زما هغه مور ده چې زما نه بغیر په ډېرې خوشحالۍ نیمګړې تېرې شوي ماښام چې مور روجه ماتې بچې نه دا د روجې خوشحالي دې قربان نه کړله نو چې سبا دا بچې وي چې یا الله دا زما هغه مور ده چې روجه به یې ماتوله او زه به ورسره نه ومه یا الله زما دې مور له به عذاب نه ورکوي نو الله به د دې حافظانو سفارش قبلوي که به یې نه به یې قبلوي. نو زمونږ د علماو مقصد دا دی مونږ وایو چې مونږ ستا په جنازه ستا بچې ودروم زما مقصد دا دی چې ستا جنازه زه ستا بچي ته وایم چې ودرېږه د پلار جنازه وکړه خلقو ته وښیم چې ما ول داسې بچې تیار کو چې نن د پلار جنازه په خپله وکړله دا د علماو کردار دی چې داسې بچي درله تیاری نو د علماو سره فری مینه کوئ فری او بیا دا علاقه دا خو د علماو ګړ دی ګړ